ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا چې تاسو ته ښکارېږي دا ټول غویان دي ډېر ښایسته زړه راښکونکي او داسې منډیانې ځای په ځای د اختر په دې موقع باندې تاسو ته په نظر راځي چې جوړې شوي دي چېرته غویان ګډان او سنډګان او دا شانې دا څاروي خرڅېږي دا نن خو د دې غویانو مرۍ ته دا هارونه اچولی شوي نکریزې پرې لګولی شوي دي ښایسته کړه شوي دي خو دې غویانو ته نه ده پته چې را روان وخت کې به دوی سره څه عمل کېږي خو به هر حال ځای په ځای دا منډیانې چې کومې دي نو لګېدلې دي تاسو به هم ځای د قربانۍ څاروي به ګورئ او چې کله ریټ معلوموئ نو درته به پته لګي چې دا خو د اور په بیه دي دا زه د بلال چرغه هاوس کې موجود یم باجوړ کې دلته دا غویان او ګډان او دارنګې دا څاروي راوستلی شوي دي خو دوی دا دعوه کوي چې یاره د نورې منډیانو نه زموږ ریټونه ډېر زیات کم دي نو دوی سره خبرې اترې کوو چې څونه کم دي دا ریټونه او څه څاروي دوی سره دي دا باچا صاحب موږ سره ډېره مهرباني دا راته ووایه چې تاسو سره کوم قسمه څاروي دي سرجي اور ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو د خپل قیمتي ټایم نه ټي وي سو زموږ خواله راغلې سرجي موږ غویان هم راوستي دي او ګډان هم راوستي چیلي هم راوستي او کټي هم راسرې دي او په دې کې چې دی نو د 1,15,000 نه واله تر د 2,80,000 او د لس کم 3 لک روپو پورې غویان زموږ سره شته دی تاسو وایئ چې یاره دا خو ارزان دي نورو نو 1,15,000 یا داسې د 3 لکو پورې نو دا اوس فرض که دا 1,15,000 چې تاسو سره کوم غوایي دی دا په بل ځای کې وي نو بیا به د څو وي دا زموږ سره چې دا د 1,15,000 غوایي دی دا چې په بل ځای کې نو په 2,40,000 په 2,30,000 دا به ورته دغه شان میلاویږي او په 2,20,000 به ورته میلاویږي او دلته به الحمدلله ریټ به ښه مناسب وي او غوښې چې دی څاروي چې دی دا په غوښو باندې آباد دي او ډېر زبردست دي او مینه ناک غویان زموږ سره دي کوم ځای نه مو راوستي دي دا هم د ملتان لوډینګ نه راوستي دي جي ملتان لوډینګ نه دی د هغې نه هم راوستي دي او ماشاءالله د غوښو نه ډېر زیات آباد دي لکه څاروي ډېر ولاړ دي لکه خلک وایي تاسو دا راوستي هغه راوستي خو لکه چې ته غوښې ته وګورې که نه او څاروي ته وګورې ماشاءالله داسې دي چې د غوښو نه آباد دي الحمدلله او وبګرځي په نورو میلو کې به مو ګوري او دلته به هم راشي نو انشاءالله زموږ ریټ به هم ښه مناسب وي او خوشحاله به وي انشاءالله زیات تر خلک په دې دغه دي چې یاره څاروي بالکل ګران شوي دي اور په بیه دي تاسو دا دعوه کوئ چې د ارزان دي سرجي دعوه خو موږ په دې باندې کوو چې لکه دا غویان چې موږ راوستي دا موږ په دې یو خبره باندې راوستي دي چې زموږ خواله به ډېر یاران دوستان او د دې هوټل چې کوم ګاګ دی هغه به زموږ خواله راتله او موږ ته به راځي راسې لاړ شي دلته راسه څاروی والې هلته راسه څاروی والې نو چې موږ به ورسره د میلو ته تلو راتللو څاروی به مو لاغستو نو بیا به زموږ په زړه کې دا ښکال و چې دا څاروی خو له موږ ګران واغستو دا ډېر تیز موږ واغستو نو موږ به د خلکو ځان سره بدلو په موږ باندې به هغه اعتماد کاوه نو موږ دا د هغې د وجې راوستو ځان سره چې دا یاران دوستان دلته راشي او موږ ته د دې پته چې دا ګران دي او که ارزان دي نو هغې له به موږ لکه دلته ورکوو هغې راځي دلته به وځي څاروي ګډانو تاسو خبره وکړله ګډان څه ریټونو کې دي ګډان خو جي د 45 نه واله تر د 65-70 پورې زموږ سره میلاویږي نو دا چې کوم ګډ دا اوس په 45 دی د نارمل ورځو کې دا به څو وي دا نارمل ورځو کې چې نو چې بس بیخي هم ډېر مردار شي دغه 38 او 39 یعنی دونه فرق پکې نشته دومره فرق پکې نشته دا چې تاسو سره کوم ګډ په 45 باندې دی پرس کا یا په 50 دی تاسو څه خیال دی په نور منډایو کې به دا به څه وي یاره جي زموږ سره چې کوم په 50 او په 45 باندې میلاویږي سرجي نو زه وایم چې دا منډۍ ته لاړ شي لکه نن د پاټک میله ده چې دا منډۍ ته لاړ شي دا وګورو دا به دې ته په 65 باندې میلاویږي 68 به ورته میلاویږي یا په 64 به میلاویږي نو ولې دا د ریټونو دونه 15-20 هزار روپۍ فرق دی منځ کې سرجي دا فرق پکې دا دی چې دا څاروي موږ لکه په وخت باندې راوستي دي د دې خپلو یارانو دوستانو لپاره هم راوستي دي لکه دلته به موږ خپل بوتاوي او ښه خصمانې موږ کړې ده او د هغې دپاره هم راوستي دي چې موږ وایو چې هغې زموږ دلته راشي او خوشحاله لاړ شي صحیح ده ډېره مننه چې وخت یې راکړو خبرې راسره وکړې ډېره مننه الله خوشحاله باد ساتي دا وخت موږ سره وهاب چې د بلال چرغه هاوس منیجر دی هم راسره دی لکه وهاب صاحب تاسو خو کار روزګار د دې ورکوټو څاروو سره دی د ګډانو چیلو سره تاسو غویان څنګه راوستلي دي وحید خان لاله لول خو ستاسو یو جهان مننه تاسو زموږ ځي ته راغلئ خپل ټایم هم خراب کړو او دویمه تا د څاروو خبره وکړه زموږ خو د وړو څاروو کار دی دا غټ څاروي موږ په وجه د دې راوستي چې کوم ملګري راځي زموږ د هوټل خپل ګاک راځي او غټ څاروی غواړي نو خو بیا بل ځای ته ځو مطلب بل سړی ګران نه کوي 20,000 او 40,000 او 1,000 رانه پکې ګټي
نو موږ په دې وجه راوستو موږ ویل ګټه هم د موږ له کمه کوي نه دی کوي ګټې ته خو موږ د دې نه یو ناست موږ خو کار د هوټل کوو موږ ویل چې د خپلو خپلوانو ته او یارانو دوستانو ته سهولیت میلاو شي زموږ د وجې نه یعنی ته وایې چې ګاګ خراب نشي او جی او بس دا خلک زموږ خوا له ټول کال راځي او د دې قربانۍ دا داسې سیزن چې ټول خلک صرف د یو لس اته ورځو له مال والي نو هغه خو بیا ټول کال خلکو ته نه ګوري خپله مزدوري کوي که چا نه 500 وګټلی که چا نه شپېته زموږ خو دا روزګار دی ټول عمر یې کوو موږ که یو سړی زموږ خوا له راشي چې هغه ته شیز مناسب میلاو شي سبا له اوسه زموږ سترګې لګي نو چې ریټ هم ولکه لګولی دا راته ووایه چې اوسه پورې څونه څاروي خرڅ شوي دي بس دا څاروي خو موږ پرون راوستي دي یو 3 څاروي هم خرڅ کړي هغه هم داسې ټول اشنا کسانو له ورکلي چې کوم یاران دوستان دي کلي نه څوک راشي هغو له هم ورکړي نو څه د خیال دی دا به اختره پورې وځي یا که نه نور هم پکې را روان دي انشاءالله تعالی دا به موزي نور مال هم اوس هم را روان دی کیدای شي بېګا شپې ته راورسي او کلي کې راسه کټیم دی یو 12-13 نو هغه به هم بله راولو بس وزي به د خیره نور مال به هم راولو ورځې خو لا ډېرې دي منډۍ لکه نور هم آبادېږي به انشاءالله تعالی مال به ډېر راولو داسې هم دې کار ته ګوتې ور اړتلي دي چې کار کوي نو بیا خو به ښه قوي کار نو ډېره مننه مهرباني دا وهاب صاحب خبره اترې راسره وکړلې بلال چرغه هاوس کې دا منډۍ جوړه ده پکې دا زړه راښکونکي غویان او ګډان په دا وخت موجود دي ورسره کټي هم موجود دي نو تاسو داسې ټول خلک چې تاسو کله قربانۍ له څاروي اخلئ نو بهتره ده چې همدغه رنګې ګرځئ نور ریټونه هم معلوموئ چې کوم ځایونو کې تاسو وګرځئ او هغې نه پس دلته راشئ نو تاسو ته به ریټونو پته وي چې هغلته درته د دومره څارویسو ریټ وایو او دلته څه میلاویږي نو زما پوره خیال دی انشاءالله چې د بل ځای نه به 15,000 روپۍ تاسو ته څاروی د بلال چرغه هاوس کې ارزان میلاویږي د کیمرمین محسن دیان سره وحید خان تاجک باجوړ